هغې خو بیا هم دومره نقصان نه کوو. اوس د سوشل میډیا او د فیسبوک په ذریعه چې کومه بربادي روانه ده که نه، زړه کې مې درد پیدا شي چې د هغه بې حیایۍ وضاحت زه په الفاظو کې نشم کولی. د لږو غونتو روپو د خاطره، د لږو غونتې ګفټونو د خاطره، د یو څو روپو د خاطره، د لږ غونتې شهرت د خاطره نن د مسلمان خور او لور په هغه پلیټفارم باندې ناسته ده. ای خورې ته چې مړه شې که نه، ته چې مړه شې قبر نه خلک څادرې تاو کړي، هغه د کور مشران وارثان د دې تابوت نه او د جنازې د کټ نه ګیر چاپېره ولاړي، ښه ګیر چاپېره ولاړي چې زمونږ په دې مړي باندې د چا نظر ونه لګي، چې خښېږي قبر نه څادرې تاو کړي، چې د چا پې نظر ونه لګي، که دې ته غسل ورکوي په پرده کې ورکوي چې د چا پې نظر ونه لګي، په کفن کې ستا کپړې سیوا دي، ستا د حیا خیال کوي. ښه ته چې مونځ کې د سړي غوندې مونځ به نه کوې، د سړي غوندې غوږونو له به ګوتې نه وړې، د سړي غوندې رکوع به نه کوې، سجده به نه کوې، قاعده به نه کوې، ته به صفا مروه کې منډې نه وهې. ستا د حیا فکر دی ورسره. موږ په چغو چغو باندې ستړي شو. موږ د بیبي فاطمې حیا بیانو، د محمد رسول الله لور فاطمه د پرتوک په کپړه باندې دویمه کپړه تو کړې وه. چا ورته وویل دا ولې؟ وایي چې زما د پرتوک په کپړه باندې د غیر نارینه نظر ونه لګي. ناوې چې د کوره وځي په سر باندې ورله قرآن نیولی، او ټول واده په خرافاتو کې، ټول واده په ډولکو باجو کې، بار نه ډولکي مار راوستی دی صاحبه، او په کور کې دننه د زنانو په منځ کې ولاړ دی ولاړ دی. دا د بې حیایۍ انتها به موږ د جهنم کندو ته وغورځوي. ستاسو په دې منځ کې دا ماشومان ناست دي، دوی له تاسو څه سبق ورکوئ؟ تاسو له بل عبدالقادر جیلانی پیدا کړی او که نه؟ تاسو به بل سلطان صلاح الدین پیدا کړی او که نه؟ ما چغې کړې، ما وی سلطان صلاح الدین ایوبي را ژوندی شه، را پاسه د دې خپل قبر نه. د دې فتنو په دور کې موږ بل سلطان صلاح الدین نشو پیدا کولی. اخو د ګانو بجانو نه دی وزګار، اخو د ټیک ټاکو بې حیایۍ نه دی وزګار که نه. وړوکې هلک ملګرو راته ویډیو راولېږلی، مولانا صاحب په دې بیان وکړه. ما وې زه به په څه باندې چغې وامه، وړوکی دی ډېر کم عمره دی، لاړې په سرونو باندې لوپټې واچولې او ګډېږي. سوال درته کوم مه کوه، ما ته وګورئ، زما په صدر باندې اور بل دی، زه به یې مړ کوم او که تماشې به یې کومه. هغې مور ته سوال کوم چې خپل بچی همداسې پرېښی دی، هغې پلار ته سوال کوم چې غټ موبایل یې ورله په لاس کې ورکړی دی، او دا ټیک ټاک او بې حیایي او دا د ګناهونو په دلدل کې ډوبېږي روان دی، او دا پلار ورته غږ نه کوي. یا ایها الذین آمنوا، ای ایمان والو، قو انفسکم. څومره زاری ده، څومره مینت ده، څومره دردونه دي که نه؟ تاسو درد پېژنئ، درد څه ته وایي؟ وایي د دې اور نه خپل بچي وساتئ، خپل اهل و عیال تے وساتئ. داسې اور دی که نه، جس آگ کا ایندھن انسا ہے اس آگ کا عالم کیا ہوگا. په دې کې هغه سړی شریک دی چې د لوپټه په سر کړې ده، او هغه دې اپریشیټ کوي، دله حوصله ورکوي. دې چې تلاوت وکړي دله حوصله ورکه، دې چې قرآن یاد کړي دله حوصله ورکه، دې چې د ختم نبوت دفاع کوي دله حوصله ورکه، دته انعام ورکه، دې چې تکبیر اولا سره مونځ کوي دته انعام ورکه. ولې تا ورته په کور کې غټ سکرین لګولی دی، غټ موبایل دې په لاس کې ورکړی دی،
کې سبا دغه مشر دغه مور مونږ ته سوال جوابونه کوي وای مولانا صاحب دې بچی ته مې نصیحت وکړه مونږ سره په خوا کې ناسي د دې سترګو نه د وینو ساس کې کېږي د بچی د لاسه غمجن دی که نه